बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ मोहम्मद ज़ई इलाके में। पेशावर का ये नवाही इलाका है और दिल रज़ाक रोड के ऊपर वाक़या है। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि एक पुलिस केस में मतलूब गुनहगार था या बेगुनाह था, ये अदालत का फ़ैसला है, ये पुलिस के मामलात हैं। लेकिन जुल्म की इंतहा ये हुई है कि 5 दिन तक एक गरीब चौकीदार जो पार्ट टाइम रक्षा भी चलाता था, उसको पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया। मुतल्लिका जो एसएचओ हैं उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर का इंदराज भी कर दिया गया है। मेरे दाएं और बाएं जो बैठे हुए 2 बच्चे हैं, ज़ुहैब और हाशिर, ये उस मकतूल चौकीदार के और रक्षा ड्राइवर के बेटे हैं। ये आप देख सकते हैं। और मेरे पास जो बच्चा खड़ा है इसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का जो बाप है वो भी पुलिस कस्टडी में है और उस मकतूल चौकीदार का भाई है जो इस वक्त भी ज़ेर हिरासत है। ये बच्चे आप देख सकते हैं। और इस ख़ानदान के पास मैं आया हूँ। इन्होंने, गांव के तमाम लोगों ने मिलकर एहतजाज किया। उस मकतूल की लाश को सड़क पर रखकर सूबाई असम्बली के सामने कई घंटों तक सड़क बंद करके एहतजाज किया। घर की ख़वातीन भी इस एहतजाज में शरीक थीं। इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इस वाक़ये की तफसील भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन लोगों का अब मज़ीद मुतालबा क्या है। हमारे साथ रहिए। जी, मकतूल चौकीदार और रिक्शा ड्राइवर सैयद नूर नबी शाह के बरादर निस्बती मेरे साथ मौजूद हैं। आपका इसमें ग्रामी क्या है जी नुम दिस दीजिए। زما سید نوید شاه नवीद शाह से माता दा वाक़ई लग तफसील हुआ या दा सुवा क्या हुआ सिंगा पुलिस वाले नहीं वाले हो नूर नबी शाह پولیس د شپې 3 بجې ټایم و او راغی چې کوم د چاپې وواله 2 کسانو جت که دیو د څه شي کې مې وړي وي تاسو قتل کړی دی هغه چې یاره زم د سره ځمه خو مونږ قتل نه دی کړی مونږ قتل نه دی کړی ایسې چو چې کوم دی کور نه سامان وامان هم ویړلو موبایل هم ویړلی رکشه هم ویړله 2 کسان هم دغه اوچت که او د کور نه چې کوم دی بوتله ګاډي کې وخېژول میچني ګیټ ته راوسته بیا سهار ورپسې مونږ چې ویړلې نو دوی هغه څوکیدار مونږ ته وایي چې دلته څوک نه دي راوستي بیا مونږ لاړو چمکنو کې هم معلومات وکړو هغې کې مې چې یاره څه نشته دی بیا رالو جبجل کې هم معلومات وکړو هغې کې هم راته وایي نشته دی بیا لاړو مترې ته لاړو مترې کې میل نشته دی بیا ګړې صبت خان ګړې ته رالو هغې کې میل نشته دی نو اخر مونږ وایي چې دا دې د دومره غټ ظلم کړو چې په دې شپږو اتو تاڼو کې مونږ معلومات وکړو دې کې مونږ ته سړی نه ښیي ولې مونږ سره چای ده روټۍ مو ته راوړې ده خو لیکن دوی مونږ ته ونه خولو بیا ورپسې لکه چاپه چې لګولې ورپسې راغلی څوک و؟ رفیق خان ورپسې راغلی په خپله راغلی په خپله چاپه کې و میچني ګیټ رفیق خان و هغه ځان سره ویړو چاپه کې بیا په سهار له باندې مونږ ورلو مونږ ته چې وایي چېرې دې تاڼه کې دی خو مونږ دا رفیق خان نه پېژندو مونږ ته چېرې رفیق خان وړی دی تاڼې ته ورلو رفیق خان ته انتظار رفیق خان چې کوم دی مونږ سره ملاقات ونه کړو بیا مې د هلک پلار راوستو ورله هغه مخکیني مقتول هغه وایي چېرې دا زمونږ ګناهګار نه دی بې ګناهي دا پرېږدی دی هغې زمونږ نه سیټ ته کړو کمرې ته یې کړو ورته وویل چې دې سا دی ما پې دله په زوره منلي په والو باندې او شا به اف آی آر ولیکه دا د مقتول د والد صاحب د خولې بیان دی زمونږ چې بهر ووتم یې څنګه چلو شو ماما وایي دا خو خریاب دي سا دی چې هغه خو ویلې چې دا ګوره ما ته یې ویډیو ښولو ویډیو ته یې نه کړو چې په والو مې پې منلي دي وایي چې ښه وي بس ما ورته سر وخوځولو زما خو دماغ کار نه کولو بیا لاړو د هغه دا کم مقتول چې د هغه ښځه او بچي مې راوسته مور مې راوستله نو هغه یې سچو ته کېنولو خو ورته ثابت ورځ انتظار وکړو خو یې سچو رانلو بیا مې سچو هغه یو کس نمبر راکړو تاڼه کې هغه ته هم ټلیفون وکړو چې سچو ته راشه دا کم کسان چې تا نیولي نور نبي شاه او سرور نبي شاه دا دې نیولي دي دا بېګناه د هغې په کیس کې دله دا دی د هلک مور پلار ښځه بچي ټول راغلي چې موږ درته قسم کړو دا زموږ مدعي نه دی
دا زموږ مجرم نه دی صحیح مجرم تاسو پرېښی هغه تاسو را پیدا کړه ولې نه را پیدا کړئ ایس ایچ او صاحب ویل چېرې دا خو ما پې 100% منلي دي او داسې و هغسې که نه نو معیار دی صاحب دی هغه تا پې منلي دي بس څه شو هغه یې وي وروره مونږ یې بس معاف کوو نو ده بیا ما ته وایي چې ښه ده څه شو به چې دې یې معاف کړي زما څه کار ما خو پې 100% منلي خو صاحب رکشه پاتې ده د هغې هم څه تقریبا بیا 3 ورځې وشوې په هغه 3 ورځو کې دوی په ده باندې رکشه ثابت نه کړله ورته ویل مړ مې که خو رکشه ما سره نشته دی اخر دا و چې د شپې 3:30 بجې ټیمه موږ ته ټلیفون وشو او ورلو سړی راته مړ راکړئ نو دا څو ورځې غیب و دا څه تقریبا د جمعې په ورځ باندې د شپې 3 بجې وړی دی او د چهارشنبې په ورځ باندې موږ ته راکړو او تاسو ته پته وه چې دا 15 ورځې چېرته پروت و دا موږ ته یې نه خولو موږ ته یې نه موږ ته خیر لږ ملاقات ورسره کوو وي نه ای وي یاره موږ سره نشته دی کله به یو ځای کې کله به بل ځای کې خو لکه زه یې نه خولو او زه یې نه خولو راته او دې په کوم حالت کې و چې تاسو ته مړی میلو شو نو دې په داسې حالاتو کې چې زه تا ته څه ووایم د خپلو نوکانې ته نه اوښکي د خپلو د ګوتو نه شروع شوی دی نو ته دې مری پورې پرې راغلی چې سا مال یې پرې کړی دی بس هغه خو ټولې دنیا وکته که نه ګېډۍ مو تشلولې ده دا خپې ټول هر څه مړه چې دا تاسو به نه چېرې دا هغه سړی و مرۍ ته ورته پړی مچولې هغې ته پړی ښکاره پته لګېدار تاسو ویډیو کې وګورئ هغه خو تاسو کتلې به مې اورئ نو دومره ظلم یې ورسره کړی دی اخر وجه څه وه د دې مقتول بچي څومره دي دا مان د الله 8 بچي دي او دا بس خواران 15 زامن او 3 لوریانې دي بلاړه څه ګډوډ شو خراب سبق وایي او ټول تعلیمونه کوي او ده به څه کول د چوکیداري کوله بیا سیکنډ ټایم رکشه چلوله او نو دا چې کله کلي خلکو ته پته ولګېده د هغې څه ریاکشن نو د کلي خلکو ته چې پته ولګېده نو هغې دلته کې رالو انالونه یې ځای په ځای وکړه چې دی وکتو په داسې حالاتو باندې انالن کې موږ نه کولو دا شی لکه زموږ ډېر سیدان وایي چې نه بس پرېږدي دی خیر دی بس الله دې ووهي که نه خو کلي خلک نور رالو هغه وایي چې نه چې دا هغې په تخته باندې دی وکتو چې ټول حلال حلال هغه وایي چې نه چې هر څنګه دا موږ وړو بل دا حجره ټوله ډکه وه او چې بهر ته ووتو ګټوان او ویګن او سودکي او ډبې ټول د کلي خلک وړی لکه ځای په ځای اعلانونه وکړو د 4 کلو کې چې شابې روځئ دونه ظلم شوی دی چې دومره ظلم څوک ځناور سره هم نه کوي او تاسو چې دا احتجاج کولو نو ستاسو مطالبه څه وه زموږ مطالبه دا وه چې دا د ایس ایچ او چې کوم دی پرچه شي اوس خو هغه باندې اف آی آر هم شوی دی اف آی آر هم پې شوی دی خو دغه کړی دی سوي ورته معطل کړی موږ دا نه وایو چې معطل نه دی د پرچه شي او ډېرې دغه شي پرچه معطل موږ نه منو زموږ قاتل دی بس او زموږ قاتل دی ظلم یې کړی دی او اف آی آر هم شوی دی او د معطل شوی هم دی لکه ستاسو اوس ډیمانډ دا دی چې د بیخي برخاست شي د نوکر د مکمل به د برخاست شي ختم دي شي ځکه دا مونږ دا څومره وزیران چې دي ایس پي صاحب ډي آی جي صاحب سی سی پي صاحب تر وزیر اعلی صاحبه پورې او گورنر غلام علي پورې او میر زبیر علي په دې ټول ته زموږ دا جړه د فریاد چې دا سړی د ختم شي بس د مکمل بس ختم شي زموږ دا دغه دی لکه دومره ظلم ده به د بچو ته کتلی وی خیر دی دا مخکې ستاسو بل چې کوم هغه دی د دې ماشوم یو پلار یعنی د نور نبي شاه رور سرور نبي شاه چېرته دی هغه هم دوی سره دی بس هغه پرون د یارې نه بیا چې کوم دی بس پرچه کو چالان یې کو او بس زر دغه ته ورکو جیل لکه ښکاره یې کو چې موږ سره دی ښکاره یې کو پرون یې موږ ته هغه موږ چې لانجه جوړه کړو نو ښکاره یې کو راته چې ورشي متره تاڼه کې دی نو مترې تاڼې ته چې هغه حال هم هغه حال هم ډېر ګډوډ و او بیا را سره پرېښولو دلته کې رالو جنازې وکړله به بیا یې بوتلو ځان سره هغه چې کوم هغه دوران کې د جنازې دوران کې چې کوم دی ډچېدو ټول چې ګینې دا څه وشو را سره لکه دومره وهلې وله ورکړه چې هغه د خپل ور وکتو نو زه یم چې مشکل چې دغه حالات هم ټیک نه चलें नाजरीन आपने इनकी बात सुनी पश्तो में इन्होंने बात की इन्होंने कहा कि 5 दिन तक नूर नबी शाह जो चौकीदार था जो रिक्शा चलाता था उसको 5 दिन तक हफ्से बेजा में रखा हुआ था बल्कि गायब किया गया था इनको बताया भी नहीं गया कि किस थाने में उसको रखा गया है जब वो तशद्दुद सहते सहते जान की बाजी हार गया तो तब इनको लाश हवाले की गई इन्होंने एहतजाज किया बाकायदा सूबाई असम्बली के सामने लाश को रख कर और इनकी डिमांड थी कि इस SHO को बर्खास्त किया जाए और गिरफ़्तार किया जाए अब SHO जो मुतल्लिक़ा हैं रफ़ीक ख़ान उसके ख़िलाफ़ FIR का भी इंदराज हो चुका है उसको मुअत्तल भी किया जा चुका है लेकिन ये कहते हैं इनका इल्ज़ाम है कि वो हमारे कातिल जो हैं वो SHO हैं अब इनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं जो मकतूल नूर नबी शाह के भाई हैं वो भी पुलिस कस्टडी में हैं अब इनका कोई तनाज़ा चल रहा है
लेकिन इनका दावा ये है कि जिनके हवाले से ये मुकदमा चल रहा है, जिस मुकदमे में नूर नबी शाह को या उसके भाई को गिरफ़्तार किया गया था, वो लोग ख़ुद कहते हैं कि ये लोग बेगुनाह हैं। अब ये अदालत का फ़ैसला है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोग दुआ के लिए मौजूद हैं। दूसरा दिन है और इस गांव के लोगों के मुताबिक भी जो है सूरत हाल काफ़ी संगीन रही और 5 दिन तक जो है सैयद नूर नबी शाह गायब रहे और पुलिस कस्टडी में उसने फिर जान दे दी। इस किस्म के वाक़यात पेशावर में मामूल बन चुके हैं। पेशावर पुलिस के मुतादद जो SHOs हैं, जो अफसर हैं, वो बतखोरी में भी मुलव्वस पाए गए हैं, वो जराइम में भी मुलव्वस पाए गए हैं। और इस किस्म के जराइम जब सामने आते हैं तो अवाम का जो गम व गुस्सा है वो भी इस सूरत में सामने आता है कि फिर लोग एहतजाज पर मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आला हुकाम इस हवाले से इंसाफ से काम लेंगे और इस केस का बाकायदा नोटिस लेंगे और ये जो गमज़दा ख़ानदान है इसको इंसाफ फराहम करेंगे।